بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو زه تاسو ورور سجاد علي، تاسو ګورئ علم-news.com. جی مینوال دې ټایم کې موجود یم په ضلع شنګله کې د امیر سلطان ګوجر خادم شنګله سره او د هغونه په تپوس کو نن دوی چې دی چې کوم دی نو بشام کې په ډېر غټ تعداد باندې یو میټینګ راغوښتی او تپوسونه به دې کوو د په هغې حواله باندې او کوم نن سبا چې په شنګله کې کوم نمایندګان منتخب شوي دي هغې په حواله باندې تپوسونه کوو چې هغه سویل غواړي. السلام علیکم. السلام ورحمة الله وبركاته. ډېره زیاته مننه ستاسې د دې نیوزو چې ستاسې په شان یم کسان پکې راغله او د هر ځای ته چې څنګه تاسې د بونیر نه دلته راغلی دا ډېره فاصله ده او ډېره خرچوونکې کېدای شي تاسو سره خپل ګاډی هم نه او د دې لپاره دلته راغلی چې تاسې د قوم او د خلکو مسایل واورئ، هغه مخې ته ورسوئ. الله پاک تاسو له د دې اجر درکړي او د دې چینل دې الله کامیاب کړي. نو ان شاء الله چې داسې تاسو په ژوند خلک یو د شانګلي او پوره ملکن ډیویژن ګډ ته رسي، ان شاء الله دا علاقه هم ډېره زر ترقي وکړي او ستاسو هم خبره ډېر کم وخت کې به تاسو ته هم څه اعزاز میلو شي. الله ته خوشحاله کړي. څنګه تاسو تپوس وکړو زمانه چې دا میټینګ غونډه د سبا راکړې دا زمونږ د ګوجر قوم یو غونډه وه چې ډېر وخت د دوی زموږ سره ملاقات نه وشي، ځکه راشد ته تللی وم 2 میاشتې مهال ته ویستې خلکو سره هغو زموږ ډېر قدر عزت وکړو، هغه هم زموږ د قوم سره تعلق ساتل. اوس موږ رالو او دې خلکو سره ملاقاتونه نه وشي، دوی موږ لوټونه راکړل، د هغو شکریا ادا کړو. بعض کسانو سره زموږ حاضریان نه وشي. دې لپاره روان الیکشن بلجیتي روان دی، بیا مخې ته نور الیکشن دي. دې لپاره موږ دا غونډه راوغوښته، په دې باندې موږ کمیټیانې جوړوو د هرې علاقې د هر ځای. بل زموږ د قوم خلک چې چېرته ایم این اے ایم پي دلته ځي هغو ته وایي ورشئ فلاني ته دې ووټ درکړلی. دې لپاره موږ یو داسې حل راوباسو چې زموږ د قوم ترقي کارونه چې دی په دې شانګله کې 80 کالو کې هم نه دي چې اوس هم نه کېږي. نو دا زموږ د سیاسي خلکو نه لږه ګیله ده، هغې لپاره موږ څه حل راوباسو. د اوسني حکومت چې کوم منتخب شوی دی آیا دوی به په شنګله کې د ترقۍ کارونه وکړي؟ نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کومې وعدې هغو کړي هغې سرته ورسولې، خو ټیک ټیکوی نه رسولې، نو هغه خپله ناکامه خبره ده. په اخره کې به د شنګلې عوام ته خپل ستاسو کوم تنظیم دی هغو ته څه پیغام ورکوئ؟ نو موږ هغو ته دا اتفاق او اتحاد بچو باندې تعلیم او اتفاق دا هغو ته ورکوو چې خپل بچو باندې تعلیم وکړي، علم وکړي او خپل اتفاق وکړي او جاګیردار او د ظالم مخالفت وکړي، د غریب ملګرتیا وکړي. دا به زموږ کامیابي انشاءالله.